نن سبا زموږ ملک ډیر زیات په ترقۍ باندې روان دی او د حکومت د عوامو سره ډیر زیات غم دی د سیټ به تاسو ته ښکارېږي دا کم تصویر چې دی د کبیر اپریدي دی یو څو ورځې مخکې د خپل هوټل افتتاح کړو په 3 نومبر باندې چې اوس ول حکومت هغه هوټل چې دی هغه سیل کړو زیاتکر کسان په سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې کوي چې دغه کار چې دی د غلط کړی دی او یو پښتون چې دی هغه ترقۍ ته نه پریدي نو زم چې دا کار چې دی صحیح کړی دی لکه چې نسات باندې پابندي ده دغه چې نسات استعمالولو دغه په وجه کې د هوټل سیل کړی جو صحیح ده بل لاره صفایي خیال چې په کوم هوټل کې نه ساتل کېږي چې هغه هوټل سیل کی لکه څنګه چې د تویل چې صفایي خیال نه ساتلو او په خپل هوټل کې دا چې نه ساتلو خو چې دا په هر ځای کې کېږي یوازې د سردا کول نه دی پکار که تاسو وګورئ په پنجاب کې چې ډېر دي هوټل دي چې پاغه کې د خرو غوخه د سپو غوخه چې دا ملاویدل او هغه هوټل چې دي هغه وسوم چلیږي دا سینه دي کړي چې هغه هوټل چې دي هغه بیخي ختم کړي کله شان دي بیخي دا هوټل بند کی اګه د هوټلي کده بل کس هوټلي دای بندول او صحیح قانون وې نو یو کس چې دی هغه به غلط کار نه کولو خو که یوازې د دل لپاره دا قانوني نو دا غلط کار دی پاغه کې ته منګ هم خلاف یو خو د چې کم کار کړه د خوس وس چې د خپل هوټل کولو کړه نو د صفای د خیال چې ولده نو بده غزي کې دی غلط دی ځکه چې د هوټل چې دی هغه به صفاو کده سم تاسو نور هوټل ته لاړ شي نو هغه ټول چې دی پاغه کې ګنده خوراکونه ملاويږي کدا هغه کمزې کې چې پخله کې هغه ته تاسو لاړ شي نو هغه ګنده پروتي د هوټل چې دا وس وس کولو شه هغه هر سره چې دی دا به صفای خو چې نه سات په چې نه سات باندې پابندي ده خو دغه وینا کول پکارو چې ته په هوټل کې دا چې نه هوټل کې چې نه سات مې استعمالو کنه کبل وار لمنګرال نشتا هوټل چې دا وسیل کو دغه کار غلط کړی دی او کدي څه قانوني او د ټول هوټل لپاره نو بیا دا کار چې دی دای ښه کړی دی خو یوازې د پښتون لپاره چې دی دغه کار کول نه دی پکار بل موږ یو محکمه چې دا غو بده نه یادو چې یو محکمه یو کار وکي نو کار ته به موږ صحیح وایو صحیح به دا وایو دا کم کار چې کړی دی دا صحیح کړی دی خو چې د هر ځای کې د قشان د کار چې دی دا محکمه کوي لکه کم ځای کې چې دا قسم هوټل دی او دا غلط کارونه پکې کیږي چې هغه ټول چې دی د سیل کړي یوازې د هوټل سیل کېده چې دی دا نه دی پکاره د هوټل چې دی دا په پاکستان کې په غټ هوټلو کې چې دی دا حسابيږي زیاتره کسان چې دی په دې هوټل باندې دوه باندې چې دی په دې باندې خوشاله دي نو هغه کسان ته زدا ویم چې دا یوازې د کبیر اپریدي د هوټل نو په دې کې 300 کسان چې دی هغه د دې سره مزدورانو نو دا هوټل چې بند شو نو دا هغه 300 خاندانو رزق چې دی هغه د دې سره بنديږي ځکه کوم کسان چې بدی کې کار کو خپل مزدوري به کوله نو هغه کسان هغه مزدوري چې دا هغه د دې سره ختم شو نو دا قسمه خبرې مکوي بل دا چې کله کولاو شو نو دا هغه بلونه چې دی هغه بم ځینې کسان چې په سوشل میډیا ورکولو چې بدی کې زیاتې کیږي امنګ تم پته ده چې په عام ځایونه سیوا بل چې دی بدی ځکه کې په خلکو بسې د خوراک راځي خو دې هوټل ته چې دی موږ لټل نه پکار دا د خاص کسان لپاره چې دی دغه هوټل دی عام کس چې دی ته لاړ شي نو پاغي کې چې کم بل لازم هغه برداشت دی دا نه ځینې پکې دا مو چې دا هوټل چې دی دا پنجابیانو بند کړی دی نو دا پنجابیان نه دی بند کړی که تاسو وګورئ یو پښتون چې دی هغه بل پښتون ترقۍ ته نه پرېږدي بل لازم په صوبه کې د پنجابي څه کار دی چې هغه راځي او دا هوټل چې دی دا بندوي که په پنجاب کې دا وتلی په پنجاب کې بندولی جو بیا صحیح ده خو دا خو زموږ په صوبه کې وتلی دی نو د پنجابي او د پښتون دا خبره مه کوئ ځکه زموږ زیاتکر داسې پښتانه دي چې هغه به دې هوټل په بندېدو باندې خوشحاله دي نو د بل په ناکامۍ باندې خوشحاله کېده چې دی دا نه دی پکار که ته خوشحاله کېږي نو ته په خپله یو ناکامه سړی چې دی دا تی